معظمه و مکبره و د اسم نه کېدل د اسم د مضاف په تقدیر د حرف جر سره کېدل د اسم د مضاف په تقدیر د حرف جر اضافت خاصه د اسم ده د سبب بل د خواص او معظمه او مکبره او د اسم نه کېدل د اسم د مضاف په تقدیر د حرف جر سره اضافت خاصه د اسم ده دا ذکر د اضافت ته مراد ته مضاف یا مضاف الیه ده خو د جمهور رای دا ده چې مضاف خاصه د اسم ده او د اضافت نه مضاف مراد ده اضافت خو نسبت ته هغه خو نه اسم ده نه فعل ده ذکر د اضافت ته مراد ته مضاف یا مضاف الیه ده خو د جمهور رای دا ده چې مراد د اضافت نه مضاف ده مضاف خاصه د اسم ده او سیبر او ابن حاجب وی چې مراد د اضافت نه مضاف الیه ده مضاف الیه خاصه د اسم ده شاګردانو مولوی صاحب څه شو محمد نعیم ها الکه غونځاکو مولوی صاحب هغه څه شو شته ده ناسته ها رايو دمان مولوی صاحب شو بل غونځاکو مولوی صاحب شو ها پام کوي ها باندې لتم چې فکر کاوه ها نو دا مراد د اضافت نه مضاف یا مضاف الیه ده دا باس برسته چېړو خدا اضافت ولی خاصه د اسم ده او اضافت څه ته وایي اضافت نسبت د یوې کلمې ده بلې کلمې ته په دې شان چې مضاف به نسبت د اضافت نسبت د یوې کلمې د بلې کلمې ته په دې شان چې کلمه اوله به کسب کوي د کلمې ثاني نه چې تعریف تخصیص تخفیف تحقیر تعظیم تذکیر تانیث ده اضافت نسبت د یوې کلمې د بلې کلمې ته په دې شان چې کلمه اوله به کسب کوي د کلمې ثاني نه چې تعریف تحقیر تخصیص تعظیم او تخفیف او تذکیر و تانیث ده د اضافت په وجه مضاف د مضاف الیه نه تخفیف حاصلوي ځکه د اضافت په وجه د مضاف د تنوین حذف کیږي نونین حذف کیږي جاء غلامون چې جاء غلام زیدین اوه نو تنوین حذف شو د اضافت په وجه په مضاف کې تعریف راځي جاء غلامون نو غلام نکره ده چې د چا غلام ده جاء غلام زیدین نو غلام معرفه شو چې غلام د زید ده د اضافت په وجه په مضاف کې تخصیص راځي جاء غلام رجل نو غلام نکره ده چې غلام د چا ده خو چې رجل دی و نو زنانه تی اوتله ښځه تی ووته او تخصیص وی قلت د شرکاو ته نو شرکا پکې کم شو نو دا شو تخصیص ښه د اضافت په وجه په مضاف کې تحقیر راځي ولد الحجام په ولد کې تحقیر راغی شو په ولد العبد د غلام بچه تحقیر په دې ولد کې راغی دا ولد د مضاف او کله د اضافت په وجه په مضاف کې تعظیم راځي عبد السلطان غلام د بادشاہ غلام کو غلام د خو چې بادشاہ د اضافت وشو د غلام به حیثیت اوچت کړي دا تعظیم دی اصوابینا تانیث حاصل کو ځکه قطعت پهلو ته معنا شو په شو په نو مضاف د مضاف الیه تانیث حاصل کو نو اضافت خاصه د اسم څخه ده چې اهم فواید د اضافت درې دي تعریف تخفیف تخصیص او دا تعریف تخفیف تخصیص
دا په اسم کې راځي نو اضافت خاصه د اسم شو. اهم فواید د اضافت درې دي: تعریف، تخصیص، تخفیف. او دا فواید پر اسم کې راځي نو اضافت خاصه د اسم شوله. پوه شوې؟ نو ځکه اضافت خاصه د اسم ده. نو ومن خواصه الاضافه، بل د خواص او معظمه او مکبره د اسم نه کېدل د اسم د مضاف په تقدیر د حرف جر. خدا مسله خدا شو چې اضافت خاصه د اسم شو. ولې؟ ځکه چې اهم فواید د اضافت دا خاص دی په اسم پورې، نو اضافت خاص شو په اسم پورې. اوس دا چې اضافت خو نسبت ته، دا خو نه اسم دی نه فعل دی. ذکر د اضافت ته مراد ته مضاف یا مضاف الیه دی. نو جمهور علما وایي چې مضاف به اسمي، مضاف الیه عام د فعل یو کو اسمي، خو مضاف به اسمي. او ډېر کله مضاف الیه فعل او جمله راځي. یوم ینفع الصادقین صدقهم، یوم ینفع الصادقین صدقهم، دا یوم مضاف ته ینفع الصادقین صدقهم ته، یوم مضاف ته ینفع الصادقین مضاف الیه ده. هغه د مضاف الیه فعل ده. پنو شپه او چې خبره وبدن الجمله ده. ینفع فعل ده، صادقین مفعول به ده، صدقهم فاعل ده. فعل فاعل او مفعول به مضاف الیه ده یوم ده. لہذا مضاف خاصه د اسم ده. او سیبوی او ابن حاجب وی چې مراد د اضافت نه مضاف الیه ده، مضاف الیه خاصه د اسم ده. او مضاف عام د اسم یو کو فعل وي، خو که مضاف اسمی نو حرف جر به مقدری. غلام زیدین کې حرف جر پټ شو. او که مضاف فعلی نو حرف جر به ښکاری. مرنتو بزیدین، مرنتو بزیدین، مرنتو مضاف ته زید مضاف الیه ده، حرف جر ښکاره ده چې با جاره ده. دا د چا رای ده؟ دا د سیبی او د ابن حاجب رای ده. او جمهور وی چې نه دغه جاری مجرور دی، مضاف نه ده. به هر تقدیر په دې باب کې د جمهور رای مختار او غوره ده چې مضاف به خامخا اسمي، مضاف الیه عام دی. والاسناد الیه، بل د خواص او معظمه او مکبره د اسم نه کېدل د اسم دی مسند الیه، کېدل د اسم دی مسند الیه. مسند الیه خاصه د اسم ده، مسند الیه خاصه د اسم ده. نو بل د خواص او معظمه او مکبره د اسم نه کېدل د اسم دی مسند الیه چې مسند به اسمي. ذکر د اسناد د مراد تینا مسند الیه ده. ځکه چې اسناد خو نسبت ده، دا نه اسم ده نه فعل ده، دا خو معنی حرفي ده. ذکر د اسناد د مراد تینا مسند الیه ده، مسند خاصه د اسم ده. او مسند الیه خاصه د اسم ځکه ده چې مسند به هغه څوک چې مستقلی او حرف غیر مستقل ده. نو حرف مسند او مسند نه واقع کیږي. او فعل ولو کو مستقل ده، خو واضح وضع کړی ده مسند الیه، مسند واضح وضع کړی مسند. نو کو منګه، نو کو منګه مسند الیه کو لازم بشي خلاف د وضع د واضح نه، لازم بشي خلاف د وضع د واضح نه. فعل واضح وضع کړی مسند، نو کومنګه مسند کو لازم بشي خلاف د وضع د واضح نه. نو په دې وجه باندې مسند الیه با خالص او مخلص اسمی. البته دا دلیل اقناعی نه ده، قناعت او تسلی نه راولي چې فعل واضح وضع کړی مسند. ډېر کله ته واضح یو شی وضع کړی او مستعملین د بل څه لپاره مستعملی. لکه اسماء افعال واضح وضع کړي د اسماء د پاره دي او مستعملین په فعل کې مستعملی. نو جایز ده چې فعل د واضح وضع کړی مسند او مستعملین د مستعمل کې مسند الیه. دا خبره ده. اصل دلیل کې دو کجوري استاد بل ده، هغه دا چې مسند الیه
محکوم علیه دی، مسند الیه محکوم علیه دی، او معتبر په محکوم علیه کې ذات دی، معتبر په محکوم علیه کې ذات دی، او معتبر په مسند کې وصف دی، معتبر په مسند کې وصف دی، مسند فعل دی، تعبیر کې تیر وته معتبر په فعل کې وصف دی، معتبر په فعل کې وصف دی، مسند نه فعل، معتبر په فعل کې وصف دی، ځکه فعل کار ته وایي نو کاف صفت وي، نو ځکه فعل مسند الیه نه واقع کیږي، اسم مسند له واقع کیږي، مسند الیه نه مگر محکوم علیه، او معتبر په محکوم علیه کې ذات دی، ځکه مسند له اسم دی، اسم دلالت په ذات کوي، او معتبر په فعل کې وصف دی، ځکه هغه مسند له نه واقع کیږي. دا خبره خلاصه شوه. که چېرته تاسو ډوډۍ ګروئ او زیاتی تحقیق غواړئ نو یاد ساتئ چې مسند الیه په څلورو قسمه دی. نورستانه یو قسم مسند له خاصه د اسم ده، او درې قسم مسند له حرف اسم فعل درې واړه واقع کیږي. یو د اخبار د لفظ نه په لفظ، اخبار د لفظ نه په لفظ، من حرف و جرین، دا لفظ د من حرف جر دی، نو اخبار دی د لفظ نه وکړو په لفظ، حرف جرم لفظ دی او منم لفظ دی، نو دلته ته دا حرف جر لفظ د من له ثابته، معنا د من له نه ثابته، اخبار د لفظ نه چې په لفظ کې نو حرف اسم فعل درې واړه مسند له واقع کیږي. ضربه فعل ماضین، ضربه فعل ماضین، ضرب لفظ د ضربه فعل ماضی ده، د څه لفظ د ضربه فعل ماضی ده، نو ضربه مسند دی او فعل ماضی نه مسند دی. ستاسو سلم وایي وکونه من حرف جر و ضربه فعل ماضین، لیسه معنا او څنګه راځي دغه دا لیسه مما عبارت زمانه وسیر ښه، مقصد دا دی چې دا چې من مسند دی او ضربه مسند دی، نو دا اخبار د لفظ نه په لفظ دی، دا خاصه د اسم نه ده، دا لانه حکمه فی نفس لا علی معناه داسې دی، دا اخبار د لفظ نه په لفظ دی، دا اسم فعل حرف درې واړه جاری کیږي. دریم دی یو اخبار دی د معنا نه په معنا، اخبار د معنا نه په معنا، نو چې ته اخبار د معنا نه په معنا کې نو دا هم خاصه د اسم ده، دا خاصه د اسم نه ده، فعل حرف اسم درې واړه واقع کیږي. اخبار د معنا نه چې په معنا کې دا اسم فعل حرف درې واړه واقع کیږي. اخبار د معنا نه په معنا کې نو اسم فعل حرف درې واړه واقع کیږي. ولی لکه مثال معنا من غیر مستقلین، معنا من غیر مستقلین، نو دا معنا من مسند الیه او غیر مستقلین خبر ده، نو دا غیر استقلال معنا د من له ثابت ده، لفظ د من له ثابت نه ده. معنا ضربه مقترن باحد الازمنه الثلاثه، نو اقتران معنا د ضربه له ثابت شو، لفظ ضربه له ثابت نشو، نو اخبار د معنا نه چې په معنا کې دام خاصه د اسم نه ده. یو اخبار د معنا نه کې په لفظ موضوعه سره د انضمام د کلمې، اخبار د معنا نه په لفظ موضوعه سره د انضمام د کلمې، نو اخبار چې د معنا نه کې په لفظ موضوعه سره د انضمام د کلمې دام خاصه د اسم نه ده. لکه داسې من با اعتبار البصره يدل على معنى في نفسه، من باعتبار البصره يدل على معنى في نفسه، اوس دلالت على معنى في نفسه ته اخبار د من نه کې چې من یو لفظ ده خو په اعتبار د انضمام د کلمې سره کې ندام خاصه د اسم نه ده. څلورم مسند له خاصه د اسم ده چې اخبار د معنا نه په لفظ موضوعه په غیر د انضمام د کلمې نه، اخبار د معنا نه په لفظ موضوعه په غیر د انضمام د کلمې نه، اخبار د معنا نه په لفظ موضوعه په غیر د انضمام د کلمې نه،
زید عالمون تا د زید نه اخبار وکړو په عالم چې زید لدی علم ثابت کو نو دا علم خو هغه شخص له ثابت دی خو د شخص نه تعبیر په لفظ د زید دی او انضمام د کلمې اوسه نشته دا د اخبار د معنا نه په لفظ موضوعه په غیر د انضمام د کلمې نه اس اصطلاح یاد کوي په خپل پیږي یو د اخبار د لفظ نه په لفظ یو د اخبار د معنا نه په معنا یو د اخبار د معنا نه په لفظ موضوعه سره د انضمام د کلمې یو د اخبار د معنا نه په لفظ موضوعه په غیر د انضمام د کلمې دا اخیرنه خاصه د اسم ده او دا درې قسمه مصنله اسم په حرف درې وانه واقع کیږي دا خاصه د اسم نه ده خبره چورلټ اخلاص شوه و مبني